بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د تقلید شرعي حیثیت څه ده او کچې ته تقلید ضروری ده نو به شخصي تقلید ویلی ضروری ده، یعنی امامون خو څلور دي به ایو امام ورکی ویلی منل شي. کچې ته ایوی مسلې کې د ایو امام تقلید وکي او بل کې د بل امام تقلید وکي نو به دي کې څه حرج ده؟ علما دا ویلی منه کوي. او آیا د څلور ائمه مسلک صحیح ده؟ یعنی امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل او امام مالک رحمت الله دا څلور مسلکونه دي، دا صحیح دي؟ نه دي متعلق چونکی د هدایت سرچشمه هغه قرآن پوکتا هدل للناس، اټول خلکو لپاره هدایت هغه قرآن پوکتا. خو قرآن پوک کې عموما هغه اصول اور مسائل څه بیانېږي به طور ضابطه کلیه بیانېږي، یعنی یو قانون کې بیان شوی چې هغه تفصيلات په قرآن پاک کې نه ملويږي، به هغه تفصيلات پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث سره بیان کړي او الله پاک هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سپارلی دي لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک دنیا ته حدیث پر رسوله څه دو بیان کی هغه څه کوم دی طرف ته نزلېږي، یعنی قرآن پاک یو شی حکم کړی دا نه هغه کې هغه حکم ظاهر نه ده، جواد نه ده، به هغه صفائی او دغه تفصیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دا. لکه مثال په تور باندې قرآن پاک کې راغلی و اقیموا الصلاه، تاسو الموز کې امکه او دې پورا تفصیل څه الموز څوره کوته ده او څوره کوته کې قاعده ده او کوم رکوت کې به صرف الحمد یای، کوم رکوت کې به الحمد سره سورات ملوي او په کوم المنځ کې به قرات تیز یای او کوم کې به ورو یای، دا په قرآن پاک کې به نشته دي. نو دې تفصیل بینول دا په حدیثو کې ده او حدیث کې بیان شوی ده. یا قرآن پاک کې راغلی وآتو الزکات، تاسو زکات ورکړئ، د دې تفصیل سره په سپینو زارو کې چنده کې زکات په څوره باندې ده، سرو زارو کې یعنی په سونه کې زکات په څوره باندې ده، څوره وزیوی زکات ورکړي، څوره غووی و زکات ورکړي، څوره خونوی ورکړي زکات ته څه طریقې سره ورکړي. دا اوس قرآن پاک کې نه ده معلوم، دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث نه معلومیږي. صدیق قرآن شریف کې دې هیڅ ذکر نشته ده. یا قرآن پاک کې راغلی دی ولله علی الناس حج البيت، خلکو په ذمه باندې دا غیا چې تاسو دی الله تعالی دی کور حج کې. اوس کې قرآن پاک کې دې ذکر نشته چې طواف څه طریقه ده، څوره چکر بوای، عرفات، مینا، مزدلفه، رمی، جمار، څوره مسلې دي دا په قرآن پاک کې نشته، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان فرمایلی دي. نو دینه د معلومیږي چې د قرآن پاک باندې پوي حاصلولو لپاره په قرآن د ځون په یوالو لپاره د حدیثو روشنايي حاصلول ډیره زیاته ضروری ده. یو سړی دا وایي چې نه بس موته حدیثو ضرورت نشته، زه قرآن پاک باندې ځون پیاو، دا نه ممکنه خبره. ځکه چې امت ته حکم اندغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومي خبري بیان کړي تفصیلا د قرآن شریف، تاسو چې قرآن شریف نه هدایت حاصلې نه د قرآن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو تسترګي وغړې اغنه به تاسو قرآن شریف نه هدایت به حاصلوي. دی واجنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت د الله پاک اطاعت ته، مې یطیع الرسول فقد اطاع الله، چې د پیغمبر اطاعت وکړو د الله اطاعت ته. نو حدیث کې ارشاد ده صلوا کما رأیتمونی اصلی، ستاسو الموز کې دسي لکه څنګه تاسو مو ګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اغسی الموز کې دسي ته نه دي چې تاسو الموز کې دسي څو قرآن پاک نه تاسو ته څنګه سمجرول مغسل الموز کې نو دینه د پاتیوال کې د الموز حکم خلاف وکړي، هغه تفصیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی. نو قرآن پاک کې کله کله قاعده کلی بیان وی او کله کله قاعده کلی تفصیل اصول ضبطی هغه فروض کوم بیني هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیني. نو دینه معلومه شو چې قرآن پاک باندې ځون په ولودي لپاره احادیث باندې ځون په ول ډیر ضروری ده. احادیثونه ته مستغنی نه بے پروا نه. باشون خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل باندې خلی باندې بیان کړی دي، باشون پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل باندې کړی دي او باشون پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې شوی دي خو منه نه کړیا. کوم څه نبی رسول الله سلام بیان کړی دي هغه ته حدیث قولی لشي، تو کوم کړی دي هغه ته حدیث فعلی لشي، او کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې کړي شوی دی او نبی رسول الله نه کړی هغه ته تقریر یې لشي. او دا درې وړه قسمونه امت د پاره د هدایت ذریعہ ده، که حدیث قولی ده، که حدیث فعلی ده، که حدیث تقریری ده، دا درې وړه باندې عمل کول دی امت د پاره هدایت ذریعہ ده. باشي اند سیم شته دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو ده
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه جواب ورکړه دا نو جواب ورکول کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل باندې غزو چونه تاسو کړه نبی رسول الله نه تاسو کړه دا او هغه جواب ورکړه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ته مغایلی اندغه دي جواب دا مثال په تور باندې یو کاس یو خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم درول چې جی مو مور وفات شوی دا هغه خو حج منلو ځکه چې د مفلنکا کور وشل به بس حج کوم هغه خو اوس وفات شولا ایا زغه طرف نه حج کوله شي کنه شي کوله اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي جواب نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاسو وکړلو څکه چې ته په مور باندې قرضا وا ته هغه طرف نه قرضا لاند کې لنډيږي کنه لنډيږي خزو ته سالنډيږي او دې بس صحیح د یالا په قرضا ده نو ته یالا ولا قرضا لنډي بالکل لنډيږي نه ته حج کوله شي نو وګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل جواب نه درکړه بلکې تاسو کړه چې کوم جواب کړه مغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم ګرځول ده حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ایوا خضر ولاله سیمو مور د حج کولو نظر منلو خو هغه حج کول نه مخکې وفات شوله هغه طرف نه حج وکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم متشدد فرمایي ته طرف نه حج وکړ ته وخه کچې ته مور باندې قرضا وا ته به اده کول او ته بالکل مو به کول نو ته ښه اخ قرضینه زیات قرضا دی الله تعالی ولا زیات حق لري نه هغه طرف نه ته حج وکړه نو وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کې قول فعل او تقریر نه علاوه سائل نه تاسو کړه دا هغه تاسو جواب هغه حضور صلی الله علیه وسلم جواب ګرځولې او شریعت ګرځولې ده او دې په شریعت کې قیاس او اجتهاد او استنباط او اعتبار یې لشي قیاس اجتهاد استنباط اعتبار یې لشي دې تعلیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده او دې پر کوم شرطونه دي او کوم تفصيلات دي هغه د اصول په کتابونو کې لیکلي شوی دي دې ضرورت هغه وخت کې شول چې کله قرآن او حدیث کې و مسله صفو نه معلومیږي یعنی قرآن کې یو حکم شوی ده هغه تفصیل به د حدیث بیان کړه دا چې قرآن کې کوم خبر لاندې پټه ده سړی صحیح په نه پیږي به تفصیل نبی رسول بیان کړه به ځنه څه کې چې څنګه قرآن کې سړی په نه پیږي او حدیث کې هم هغه حکم صفو نشته ده نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې طریقه متخیلیا چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن کې زی جوړ کړلو روانو څه هدایتونه وته وکړلو څنګه سیتونه وته وکړلو چې کله یعنی غوړتللو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو وکړلو څنګه چې ته فیصله وکړه نو ته په فیصله کوم قانون مطابق هغه ته د جی قرآن پاک او ته کبه قرآن پاک کې ته نه مليږي د جی سنت رسول یعنی حدیث مطابق او ته څنګه قرآن او سنت کې ته نه مليږي بیا به د به اجتهاد کو اجتهاد مطلب دا چې کوم صحابه کرام دي هغه مو بخبر رجم شوی چې ردی کې خنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث تو دي نو قرآن شته دا اوس مو د څه کول پکور دي خپل ماس کې برجم شو بس مو ته احادیث پرنه کې د قرآن پرنه کې کومه مسله پټوي اب مو نه روبسو اجتهاد بو وکړو نو بس په هغه باندې عمل کو نبی رسول ډیر زیات خوشو شو او الله تعالی شکر ادا کړلو کومه مسله چې قرآن او حدیث کې صفو نه ملويږي بیا دي کې چې قرآن کې یو حکم شوی د حدیثو کې یو حکم شوی هغه کې کوم علما دي هغه ور کې غور او فکر وکي هغه نه و مسله کومه پټوي کې اور کې رجوات کی او معلومه کی دي ته اجتهاد او دي ته قیاس یې لشي او دي ته اجماع یې لشي دې واجب علماء لیکلي څه قیاس سره حکم ثبتيږي نه څه نو حکم ثبت شي بلکې قیاس سره یو حکم پټ وی قرآن او حدیث په آیتونو او په حدیثو کې د غویر جواد کی نو عام خلک په دې باندې نه پیږي څه کوم مجتهد دي څنګه په دلایل باندې او قیاس باندې په قرآن او په حدیثو کې سوچ وکي چې د قرآن او حدیث په وشي باندې دلالت کوي یا وشي ته ورکی شراوي یا یوشي یعنی هغه عبارت نه یو شای ته قضا کوي نو دغه نه استنباط وکي هغه مسله ظاهره کی او امام بخاری رحمۃ اللہ دی په باره کې یو مستقل باب لیکل دا څو کوم سړی کې د اجتهاد تکد نه اجتهاد اندې ته چې قرآن او حدیث کې یو مسله پټه ده جواب نه ده ناغور کې زیات کوشش وکي سوچ وکي هغه نه یو مسله پټه روبسي دي ته اجتهاد یې لشي او اجتهاد خالي سره نشي کوي موته سره نشي کوي دي پر علما او لوی اکبرین تابعین صحابه کرام هغه د اجتهاد کول شي موته کور خنه ده نو څه چې اجتهاد تکد نشته ده نو دا سړی به بیا د هغه خلکو تقلید کوي چې د اجتهاد تکد تا یعنی یو سړی دا قرآن او حدیث کې یو پټ حکم دا هغه دی جواز کړلو ایموته طریقه خدانه مو خنه شي کوله خو ته چوک کړه موته ته اوس کې اندی سړي تقلید کول پکور دي دي ته تقلید یې لشي معاذ رضی الله عنه یې پر کزي جوړ کړلو څنګه خیری شي مسلې او احکامات باندې عمل وکي څنګه لپاره مخزي وخیلو چې یو قرآن پاک ته یو حدیث ته یو اجتهاد او دا درې وړه تسلیمول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت ته یعنی که ته قرآن باندې عمل وکړلو ته په حدیث باندې عمل وکړلو ته په اجتهاد باندې عمل به اجتهاد کې
قیاس او د شون حکم دي دغه باندې عمل کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت تا د سیاله کده دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړلو. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایلو چې شو دي مو اطاعت وکړلو هغه د الله تعالی اطاعت وکړو، شو دي مو نفرمانی وکړه هغه د الله تعالی نفرمانی وکړه، او شو دي امیر اطاعت وکړلو هغه د مو اطاعت وکړلو، او شو دي امیر نفرمانی وکړه هغه د مو نفرمانی وکړه. نو څوګره دینه اجتهاد معلوم شو، قرآن حدیث او اجتهاد. اوس کې دغه خبرو باندې ځون په اولو لپاره اسونه خبره مو دي کوم مسائل د په دوا قسم دي. یو هغه مسائل دي چې هغه ذکر قرآن پاک یا حدیث کې راغله ده، یو هغه مسائل دي چې هغه ذکر په قرآن پاک او حدیثو کې نشته ده. نو چې کوم مسائلو ذکر په قرآن پاک کې ده یا په حدیثو کې ده، یا هم دوا صورتونه دي. یا خو قرآن پاک کې د څه حکم راغله ده چې هغه په بری کې الله په ګیری څه وای کې، لکه مثال په تور باندې المنز وکه بس د سینې دی راغلی چې المنز وکه یا ما کې د سینشتو ای کی حکم راغله چې دا مثبت حکم ده، او یا قرآن پاک کې دا حکم راغلی چې تاسو شراب ماسکه بس ای کی حکم ده سینې چې سکه کنه سکه یا ماسکه د سیدوا حکمونه نه دي، یعنی صرف دا حکم ده چې وکه یا صرف دا حکم ده چې ما کې اندس حدیث کې یا دا حکم راغلی چې وکه یا ما کوي. نو دا چې یو قسم د حکم ده یا مثبت یا منفی دي کې بس بل شي باندې تللو ضرورت نشته، دا بس صرف باندې دی قرآن پاک باندې حکم دی به عمل کیږي یا حدیث باندې حکم دی عمل کیږي. او زنه د سې دي څنګه کې دی مثبت او دی منفی او ډول حکم راغلی، لکه حدیث کې راغلی امین یا په تیزه باندې او دا هم راغلی امین ما یا په تیزه باندې، او دا هم راغلی په حدیث کې چې تاسو له سونه چګي دی رکوع ته تلل نمخ کې او دا راغلی چې ما چګي رفع الیدین ته تیر شي. نو اوس ګوره یو هغه مسله وا هغه کې صرف یک یو حکم وڅوي کې یا هغه حکم وڅمای کې. اوس د حدیث کې کله کله یا قرآن کې د حکم روشي څو کې یا ما کې ایو شی په بری کې دوا قسمه حکم راغلی څه کوي هم او ما کې هم. اوس به څه کوي، اوس به دې کې دا طریقه وي څه دې کې په تاریخ ته کتل شي څه دا وک ولا حکم الله په کله کړه یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله کړه دا ما کو ولا حکم کله کړه کچې ته دی وک ولا حکم اول وو او ما کو ولا حکم ورسته لکه شراب اول جایز وو توس کله شو به ورسته حکم دار ولڅ مایس کې. نو دا پاتې لګي چې دا حکم اول دا ورسته ده، نو کوم اول وو ورسته اول دا وڅکه ورسته دا وڅ ماسکه دا ماسکه ولا حکم دم ناسخ شو دی مکبل حکم دی پر منسوخ شلو، یعنی هغه حکم ختم شلو ماسکه ولا باندې به حکم کیږي. خدا الته ته تاریخ معلوم وي اول حکم کوم یو کول ولا حکم وو کنه کول ولا حکم وو. او به بعضی مسلې د سې دي څنګه کې دی کول نه کول حکم شته دا خدا پاتې نشته اول کوم یو او چې کول ولا حکم اولو کدی نه کول ولا حکم اولو اوس دی پاتې نشته. نو لازمه خبره څو اوس حدیث کې راغلي دي صدا کور وکه یا ماکه نه یغه به حکم منی څو وای کا یا نه منی څه نه به کوي دغه خطو ته پاتې نه لګي څو کول حکم اولو کنه کول حکم اولو نه دې لپاره ته د تقلید ضرورت تا ځکه څه الا پوک انسان اند څه پریا کنه ځکه څه حدیث کې راغلي څو وکا یا ما کوا نو یا به ته هغه کوي یا به نه کوي ځکه ته اند څه پتګیدای نشي شریعت باندې به عمل کوي ځکه څه الا پوک اند څه پریا کنه اي حسب الانسان اي ترک سودا اي انسان دا سوچ کوي ته زاله پوک سوچ پریا کنه اف حسبتم انما خلقناكم عبثا اي انسان دا ګموند څه دا مو بس په دوکړه ندینه دا پاتې ولې کېدل سهاري موکي باندې په حدیث باندې به عمل کیږي خو اس کې حدیث رغله دا څو وکا اور ما کا ارزور کې سم حکم رغله وکا او ما کا ولا پاتې نه لګي اول کوم دویم کوم دا پاتې نه لګي. نو اس کې د څه قسم ته مسلو کولو کې به ته لازم د عمل کوي او ته دا پاتې نه لګي سنسخ ور کې کوم د منسوخ ور کې کوم دا نو دي کې هغه علما څه چوته دي علم حاصل لا هغه دي کې کوشش کړه دا اجتهاد کړه دا هغه ته دا معلوم دي نو لازم خبره څه ته بدی کې دي چې تبیداری کوي بس هغه کوم حکم جواد کړلو سیا وکا یا ما کوا نو ته لازم خبره څه ته هغه باندې عمل کوي یا به تمني اوس چې دي کې کوشش کړه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه معلومي کې قرآن نه معلومي کې خدای مجتهدین او اجتهاد کړه دا هغه دا معلومه کړی عمل کړی کچې ته دا صحیح وته اجر ته ملو شلو که غلط وته بیا د اجر مليږي که صحیح و ډبل اجر ته ملو دا که غلط و بیا د اجر ملويږي او ته چا دي تقلید وکړلو هغه تخپل اجر ملويږي دو بده کې ګورنګور نه دا. اوس دې کې یو شوبه پیدا ده ته صحیح ده قرآن کې یو حکم نشته دا حدیث کې حکم نشته دا یعنی پاتې نه لګي صفو بیا مجتهدینو کې صحابه کرام شته دي تابعین شته دي تبع تابعین شته دي ائمه اربعه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد رحمت الله دغه تقلید ویل کول شي هغه تقلید ویل نه کیږي
خاص کر صحابه کرام دغه ډیر لوی دی په فضیلت کې. نو دې جواب دغه دا چې صحابه کرامو په مقابله کې د ائمه اربعه کې سه امام ابو حنیفه دا امام شافعی دا امام احمد بن حنبل او امام مالک دا دغه تقلید دی واجب نه کوي چې دا صحابه کرامو افضل دي. دغه تقلید دی واجب نه کوي چې څوره مسائل اختلافي او څوره تفصیلا څنګه په کتابونو کې لیکلي موجود متملويږي هغه د ائمه اربعه مذهبونو کې ملويږي صحابه کرام ولا هغه کې نه ملويږي لکه دی او د سو ولا استنجان ونی سي تر دې میراث شوال پوری څو کتابونو کې څوره مسائل دغه لیکلي دي هغه د صحابه کرام او هغه د تابعین او تبع تابعین ولا متنملويږي د ائمه اربعه هغه د لیکلي دي او د لیکلي تفصیلا متملويږي. نو دې دا مطلب نه چې موږ دغه تقلید کوو صحابه کرامو پریدو هغه افضل نه دي افضل دي دا مطلب نه بلکې مطلب دا غدا چې موږ دغه تقلید صرف دغه مسایلو کې کوو دا مسایل دغه لیکلي دي تفصیلا ملويږي ا دې وجه نه موږ دغه تقلید کوو. اوس کې تقلید کول شي به تقلید څلور امامون دي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد رحمت الله به دې ایو تقلید ویلي کول شي چوک دي امام شافعی رحمت الله ولدي چوک دي امام مالک رحمت الله ولدي چوک دي امام ابو حنیفه رحمت الله ولدي او چوک دي امام مالک رحمت الله او امام احمد بن حنبل رحمت الله ولدي یعنی دې ایو تام تقلید ویلي نه کوي ایوي مسلې کې دې و تقلید کوي بلکې دې بل تقلید کوي بلکې دې بل تقلید کوي لکه صحابه کرامو بس هغه ته کومه مسله وا کوم حدیث بوته ملو شو په مغرب باندې عمل کولو سو به بچو نه ملو شو په هغه باندې عمل کولو. نه دي جواب داغه دا چې د صحابه کرامو په زمانه کې خیر غلبازیات او نفسانی خواهشات نه وو هغه مقصد دا و چې دین باندې عمل وشي. دې واجنه هغه به کوم مشر نه تاسو وکړلو په نیک نیته باندې هغه به جواب وکړو هغه به عمل کولو نفس به نه کتلو کغه نفس مطابق وکړي نفس خلافه بس هغه باندې به عمل کولو. او نن سبب په دی واکه خالق ایوی مسالې کې څو د تکلیفي بیا مذهب باندې عمل نه کوي بل مذهب ته دي نفس ته اسونه شي صحابه کرامو په عمل کولو چای دی په نفس باندې به مسله مشکل وای دي طبيعت مطابق بوا کنه بوا به عمل باندې کولو او په دې دور کې بیا خبره اسونه شي کوم ځکه خلک ګوري چې څوره اسونه وي مسله څنګه امام شافعي رحمت الله مذهب ته اسونه هغه مسلې کې باغ ته سي کدي امام سے بل اسونه به ودی تر سي او به باغ ته سي دې نقصانات دي دینه من رغلی دا ویلي مثال یو دا غدا یو سړی دا خپل خزي باندې لوس کې ډول لوس یو سر وچینګ درو د امام شافعي رحمت الله مذهب دا چې د سر او داس متيږي او د امام سے مذهب دا چې د سر او داس نه متيږي. اوس کوي سړی ته دا وایي چې او داس دوباره وکا دوی وایي چې رزغه امام شافعي رحمت الله مذهب ولا نه ځکه د امام سے مذهب ورای صحیح شو خلاص شو خبره. اوس انداز سړی روغلو پاندي او د سبندي چې د کوم او داس وکړلو چې د خزي سره لوس لګیدل بس او داس امام شافعي رحمت الله مذهب باندې مدیدو دی چې امام سے مذهب نه متيږي روغلو پاندي او د سبندي المنځ کې ودرېدل الټه وکړلې. اوس چاوته ورځ باندې لور ش او داس وکا ځکه چې امام سے خېز الټه چوکو کې او داس سرمتي دوی د جنازه امام شافعي رحمت الله مذهب ولای ګوره وګوره په اندي او د سبندي دی المنځ نه کې ویلي او داس وکړلو امام شافعي رحمت الله مذهب باندې او داس په لوس سرمتیدل دوی چې امام سے مذهب نه او ځکه لا الټه ویرغلي دوی چې امام سے مذهب نه امام شافعي رحمت الله ګوره پاندي او د سبندي المنځ نه کیږي ویلي څنګه او داس شونه المنځ شو او داس کا امام شافعي رحمت الله مذهب خلی او داس شو نه ده او که امام سے مذهب خلی به الټه کړي بیا المنځ موتا نه ایدی واجنه د سینې شي کولای چې ایوی مسلې کې ته لوس ملګدل په خاطر باندې امام شافعي رحمت الله مذهب نه امام سے مذهب نه اسنی ودی کیاو تا او الټه څخه لاندې او د سوال اور کې ویرغلي به ته سره زمون سے مذهب نه امام شافعي رحمت الله په مذهب دوس نفس اسندی د ګوري ندی ته تلفیق یل شي او دا بالاجماع باطل اور ناجایز ده. نه ایدی واجنه ته مجبوری دي خبره ده ته نفسانی خواهشاتونه ځون معنی کی او ته تقلید وکي دی او امام نو څه ته کوم امام تقلید وکړلو کاغه د امام شافعي رحمت الله علیه ده کاغه د امام مالک رحمت الله علیه ده کاغه د امام احمد رحمت الله علیه ده دا اټول او کدی امام سیب دا اټول د قران او د حدیث ته بدري کوي دغه د سینې ته دغه مذهب وسره ځون نیوی مسلې بسلینا دغه کده مسائل ر بسلی استنباط کړه دا اجتهاد کړه قران او احادیث کی کتلی دي اخ کی دغه خوري کړه مهنت کړه مسلې ولر بسلی دي نو دا اټول څه د کوم امام ته بدري وکړه بس دا صحیح ده نه چې امام سے ته بدري وکړي د نورو ته بدري نشي کوله نه څه کوم مسلک اختیار کو به مغه مسلک اختیاري به بل مسلک ته نسی ځکه بل مسلک ته تلل ګوره به داخلته ور کې وزیدانو سنت ور کې وزي او اوس کې پتا وو دینه دا پاتیواله کې دلا صد څلور امامون دا ټول دی قران او دی احادیث نربسلی مسائل استنباط کړه د اجتهاد کړه ځون نه مسلې نه ربسلی
نو اوس کې دغه تبیداری د پیغمبر تبیداری ده او د پیغمبر تبیداری د قرآن تبیداری ده نه دی واجنه دغه تبیداری وکای او چونکی مو دی امام ابو حنیفه رحمت الله تبیداری کو نو مو امام صاحب تبیداری کو ویلی څه واجده اواجه دغه ده س امام ابو حنیفه رحمت الله دی لوی درجه مجتهد ده او ډیر لوی محدث وو او مجتهد دی پر د قرآن دی حدیث دی آثار یعنی د صحابه کرامو دی خبرو دی تاریخ دی لغت او دی قیاس دغه کی مهارت ډیر زیات ضروری ده او ابن حجر رحمت الله لیکلی چې امام ابو حنیفه رحمت الله څلور زره مشایخ اور تابعیننا علم حاصل کړه دا او علامه زهبی رحمت الله لیکلی چې امام ابو حنیفه رحمت الله دته د محدثینو په هغه طبقاتو کې درجه حاصله څنګه طبقات دي حفاظو یعنی د حفاظ حکم طبقاتو هغه کې وتا تابعینو کې دوه شمرل شي ندی واجب دي درجه لوي شولا او دی کی مهارت هم زیاتو دي نورو په نسبت باندې نه دی واجب مو به امام صاحب تبیدری کو نو بهر حال اجتهاد او تقلید د دې امت لپاره اهمه مسله ده اجتهاد مخکینی خلکو کوله شو نن سبا خلک اجتهاد نشي کولای ځکه نه مو ته پورا قرآن کې مهارت حاصل ده نه پورا احادیثونه مو ته معلوم دي او نه مو ته تاریخ معلوم ده پاتې شو دغه حکم ائمه اربعه دي دغه د سینشي کې د لاڅ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وی او په دغه څلور امامونو کې ایو امام دغه حدیث نه معلوم اته څه کې داشي چې یو حدیث په ایو امام ته معلومي بل حدیث په بل امام ته معلومي خدای څه بالکل نشي کېدل چې د نبی رسول الله یو حدیث وی او دغه څلور امامونو کې ایو ته نه معلومه نه پاتې ولې کېدل صدغه اجتهاد کوي دي احادیث نه کوي او احادیثونه څه کوي اجتهاد تب اجتهاد تب کوای نشي نه ته مجبوري حکومي مسلې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت نه درغله قرآن نه وضاحت نه درغله او امامونو اجتهاد ورکی کړه نه ته د ایو امام تقلید خو مخو کوي او څه کله تقلید کوي ایو امام د ایو کې ایو کې بل نشي کولای ځکه د تلفیق ته د کې به ته گمراه شي ځکه چې ایو بزرګ لیکلي سمو 25 کوله یا شل کوله تقلید نه کول یعنی امامونو کې یو امام نه منل بس خپل معامل کولو نو مو ته اندازه ولګي د صدیقي کې سړيږي سختی پیدا کیږي او بیا غدا لیکلي سدسي سړای به اخیری اسلام ته سلام وکي یعنی یا به گمراه شي عیسایبونه جوړ شي یا به هندو یا کافر یا بریلا یا مشرک یا بڅونه جوړيږي نو لہذا ته د څلور امامونو کې ایو امام تقلید کولو ته مجبوری او موږ امام صاحب تقلید کوو هغه واجب مو بیان کړ سیدی واجب نه تقلید کوو الله تعالی دې موږ ته په خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کړي امين برحمتک یا ارحم الراحمین